تصفیې په موخه د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا په امر د امنیتي ارګانو د استخباراتو لوی ریاست د وزارت دفاع او د وزارت داخلي ګډ جوړ شوي کمیسیون ټول هیواد کې رسما کار پیل کړی ده. هغه کسان چې د اسلامي امارت جعلي اسناد یې جوړ کړي وي او یا هم نظام کې کوم قاتل مفسد غل وجود ولري، د دې کمیسیون په هڅو به د قانون منګولو ته سپارل کیږي. ځینو کسانو چې د اسلامي امارت جعلي اسناد یې جوړ کړي وو د خلکو کورونو ته ورتلل او لارو کې چور چپاول کاوه. د یاد کمیسیون په هڅو ځینې کسان له اسنادو سره لاس په لاس نیول شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ملا رحمت الله مبارز د اتمې استخباراتي حوزې مسؤل یم. کله چې د امارت اسلامي لخوا د ثبت تصفیې په نوم کمیسیون جوړ شو، هغوی موږ ته هدایت وکول چې تاسو هغه کسان تعقیب کړئ چې د مجاهدینو له نامه څخه غلطه استفاده کوي او عام ولس ځوروي، د هغوی مالونه وړي، د هغوی په کورونو باندې چاپې وهي. نو تېره ورځ ماخوستن 8:30 بجې موږ ته راپور راغی چې دلته د مجاهدینو په نامه باندې په یو کور باندې چاپه ولیدلې ده او په رینجرو کې کسان ورته راغلي دي. موږ چې کله هلې ځلې شروع کړې نو د خپلو معلوماتو له مخې په کم 12 بجې باندې په دې وتوانېدو چې د دې خلکو مرکز کشف او په هغوی باندې چاپه ووهو. نو هغوی هم له رینجر موټر او اسلحو او نظامي یونیفورم سره ګیر کړل او د امارت اسلامي مسؤلینو ته وسپارل.